مولانا سرفراز خان صابدر سے رحمت اللہ علینا یو کس تپوسو کوي حضرت قرآن کې الله وی چې په جنت کې څه غواړي هغه به یي نوې په جنت کې به چیلم یي چیلم سړی چې چیلم سکي وي دا به پکې هغه ورته وی په جنت کې به چیلم یي خو آگ لینے کے لیے جہنم جائے گا وی لکه د چیلم د پاره خو اور پکار دی او د اور د پاره به جهنم ته ځي اور به له د جهنم نه راوړي مطلب دا چې په جنت کې به چیلم نه ځکه هغې له اور پکار دی نو دا اسې بې ځایه سوالات لکه څوک وایي د جنتیانو ژبه چې دا هغه عربي ده نو یاره چې وي د جهنمیانو ژبه به څه دا تپوس مولانا سرفراز خان صابدر صاحب رحمت الله علیه نم کس کړی هغه ورته گپ کې جواب ورکړی و وی د جہنمیانو ژبه چې دا جہنمیوں کا زبان پشتو ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے وی د جہنمیانو ژبه چې دا هغه پښتو ده نو چې سړی تپوس کېږي بیا به خلک داسې جواب ورکوي دا بعضې تپوسونه هسې بې ځایه وي بس جنت کې چې د سړه غواړي الله به درله هغه درکوي لهم ما فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين دغه شان بدله ورکي الله متقیانو ته الذين دا هغه کسان دي تتوفاهم الملائکه چې وفات کوي دی لره فرشتي طیبین په داسې حال کې چې دی به پاکي د شرک چې فرشتي تینا روح علی یقولون سلام علیکم فرشتي به ورته وایي سلام علیکم پتاسو دی سلامی د مومن نه چې کله ملک الموت د مومن روح قبض کولو تراشي د ټولو نه اول به ورته سلام وکړي السلام علیک یا ولی الله اے ولی د الله پتا دی سلامی اے ولی د الله بیا به ورته وایي الله یقرأ علیک السلام چې الله پتا سلام وای دا بختور خلقی رحمت علی اول به ورته وایي پتا دی سلامی اے د الله ولی بیا به ورته وایي الله یقرأ علیک السلام الله پتا باندې سلام وای د هغې نه پس پتې نه بیا روح چې دی هغه قبض شي علما وایي دا خطاب دی روحونو ته کیږي د وفات په وخت کې لکه څنګه چې د وفات نه وروستو د کافر روح جهنم ته ځي نو دغه او د کافر بدن ته د روح په واسطې سره تکلیف رسي نو دغه شان د مؤمنانو روح په جنت ته ځي او د هغه بدن ته به هم د روح په واسطې سره خوشحالي رسي او د دې وجې نه قبر ته باغیچه ویلی شوې ده القبر روضة من ریاض الجنه دا د جنت د باغیچو نه یا یوه باغیچه ده او یا د جهنم د کندو نه یوه کند فرمایي وقیل للذین چې وویلی شي هغې کسانو ته اتقو چې ځان یې ساتلی دی د شرک نه ماذا انزل ربکم څه نازل کړي دی رب ستاسو نو قالو دی وایي خیرا چې خیر یې نازل کړی للذین احسنوا د هغې کسانو دپاره چې نیکي کړې ده فی هذه الدنیا په دې دنیا کې حسنة ښه ژوند دی ولدار الآخرت خیر او خامخا کور د آخرت ډېر غوره دی ولنعم دار المتقین او ډېر ښه دی کور د متقیانو جنات عدن چې هغه جنتونه دي د همیشوالي یدخلونها داخلیږي به دوی هغې ته تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه لهم فیها ما یشاءون د دې دپاره به په دې کې هغه څه چې دوی غواړي کذلک یجزي الله المتقین دغه شان بدله ورکوي الله پاک متقیانو ته الذین دا هغه کسان دي تتوفاهم الملائکة چې وفات کوي دوی لره فرشتي طیبین په داسې حال کې چې دی به پاکي د شرک نه یقولون وایي به دوی ته سلام علیکم سلام دی په تاسو باندې ادخلوا الجنة داخل شئ جنت